تاسو به د پښتنو تاریخونه ډېر اورېدلي وي د یو بل نه، کتابونو کې به هم کتلي وي. کوم تاریخ چې مفتي عبدالله شاه صاحب بیان کړی دی هغه ویډیو تاسو سره زه شیر کوم. یو ناشنا او عجیبه تاریخ د پښتنو بیان کړی دی، دا خامخا وګورئ او خپل علم کې راولئ. که چېرې تاسو نه د پښتنو باره کې څوک تپوس وکړي چې کم سے کم څه نه څه خو تاسو ته یاد وي که نه. د پښتنو ته پیغمبر علیه السلام جرګه رالیږلې ده. 8 صحابه کرام پیغمبر علیه السلام پښتنو ته رالیږلي او د دغې جرګې مشر دی خالد ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه. پښتانه دغه وخت کې کم ځای کې وو. نو افغانستان کې کوه سلیمان یو ځای دی او دا پښتانه په دغه ځای کې وو، خو نوم یې پښتون نه و. دې ته چا پښتون دغه وخت کې نه وی. پښتانه په اصل کې د یعقوب علیه السلام د 2 زامنو اولاد دی او د مصر نه افغانستان ته راغلي دي. په مصر کې بخت نصر یو ظالم بادشاه او په بني اسرائیلو باندې ظلمونه شروع کړل. زلمی یې قتل کړل، ماشومان او بوډاګان هغه غلامان کړل او په آخر کې د بني اسرائیلو د زنانو د بېعزتۍ اراده وکړله. نو بني اسرائیل تنگ شو چې دا ظالم زمونږ د زنانو بېعزتي کوي، نو د سره جنگ کول غواړي، خو موږ یوازې جنگ نشو کولی. نو د مصر خلکو وی چې په افغانستان کې زمونږ عزیزان تربوران شته دی، هغوی به ځان سره یو ځای کو، په شریکه به ورسره جنګ وکړو. نو د مصر بني اسرائیل افغانستان ته رالل او د خپلو عزیزانو ته وجړل چې بخت نصر راځي او په موږ باندې ظلم کوي، خو موږ په دې نه جاړو چې زموږ زلمي قتل شو، په دې نه جاړو چې زموږ بوډاګان او ماشومان غلامان شو، جاړو په دې چې بخت نصر زموږ د زنانو بېعزتي کول غواړي. چې د افغانستان د بني اسرائیلو دا خبره واورېدله نو دوی آه و فغان وکړه، وی جړل او چغې کړل. نو د هغې آه و فغان نه وروسته د دوی نوم شو افغان. افغان نوم پې د هغه لګېده. او بیا دا پښتانه د افغانستان نه لاړل مصر ته، بخت نصر یې قتل که، بیت المقدس یې ته آزاد که. او بیا چې کله د پیغمبر علیه السلام جرګه افغانانو ته راله، نو دی افغانانو د پیغمبر علیه السلام د جرګې ښه قدر عزت وکړو او خبرې ښه په ادب باندې واورېدې. او آخر کې د پښتنو ورته وی چې کوم مشر رالیږلی نو هغې مشر سره به ملاقات کوو، د هغې نه پس به بیا فیصله کوو. صحابه کرام ورته ډېره ښه د موږ سره لاړ شئ. نو پښتانه د افغانستان نه مدینې منورې ته لاړل او د پیغمبر علیه السلام سره ملاقات وکړ او ښې ښې خبرې ورسره وکړلې. نو د پښتنو په دې ښو خبرو باندې پیغمبر علیه السلام د دوی په باره کې وفرمایل اولئک فتحان الاسلام. پیغمبر علیه السلام دا اسلام د یوې کشتۍ سره مشابه کو. په سیند کې دا کشتۍ چې ګرځي نو 4 چاپېره دیوالونه دي، یو وړه کوټګۍ مخکې، یو وړه کوټګۍ شاته رسته وي، او د اوبو ته لاندې طرف ته چې کومه تخته لګېدلې ده نو دغې لاندینۍ تختې ته عربۍ کې وایي فتحان. نو پیغمبر علیه السلام اسلام د کشتۍ سره مشابه که او دا پښتانه د اسلامي کشتۍ هغه لاندې تخته ده، پشتي به ورته ووایو. یعنې دا پښتانه دومره ښه خلک دي چې دوی د اسلام ملګرتیا کوي، نو دوی ته فتحان الاسلام ووایي. اوس د مدینې منورې نه چې دا پښتانه واپس راتلل افغانستان ته، نو دا فتحان لفظ په لاره اوړېده
ترمیم پکې کېده نو چې کله افغانستان ته رالل نو د پښتنو یو بل ته وی پیغمبر علیه السلام خو زمونږ په باره کې داسې وفرمایل چې اولئک پختان الاسلام د فتحان په ځای وی پختان الاسلام او بیا پختان دی نون کې آخر کې بېځایه قلقله پښتنو وکړه پښتانه نو وروسته ترې جوړ شو پښتانه نو دا لفظ د پښتون یا د پښتانه دا د فتحان نه جوړ شو بیا چې دا سند او پنجاب طرف ته دا لفظ رسیده نو سند پنجاب کې خلکو وی چې پیغمبر علیه السلام خو د دوی په باره کې وفرمیل چې اولئک پټان الاسلام هغوی ته پټان جوړ کړ دا فتحانو بیا دا پښتانه دوه قسمه دي یو پښتو وی او یو پښتو نه وی چې پښتو وی نو هغې ته وی افغان پټان او چې پښتو نه وی نو هغه ته وی راجپوت پټان نو د سند او پنجاب کې چې دا خان خان لفظ و پورې لګېدلی دی دا هغه راجپوت پټان دی هغوی هم ځان ته پښتانه وی